نن د پښتنو مسلې دي او مشکلات دي. نن هم پښتانه او پښتنه خاوره د خپل بنیادي آئیني حقوقو نه محرومه. هغه خزانه چې ما به تاسو له په یو دستخط کې 4 او 15 ارب روپۍ منظورولې، نن هغه خزانه خالي ده. هغه صوبه چې په یو وخت کې هغه په 15 کاله کې څه کم 100 ارب روپۍ قرضدارې وه، نن هغه صوبه 100 ارب روپۍ قرضدارې ده. نو پښتنو مسلې کمې نه شوې، بلکې د پښتنو مسلې په دې 9 کاله کې سیوا شوه. د پښتنو مال حال کې اضافه ونه شوه، بلکې د پښتنو مال حال کم شو. نو په دې حالاتو کې نن د تورغر په دې جرګه کې ولاړ د سرې جنډې نمایندګي چې زه کوم، نو زه به نن دا خبره کوم چې بېشکه چې د هر پارټۍ لپاره د پارلیمنت سیاست، پارلیماني سیاست، د اقتدار سیاست دا ضروري وي. پارلیمنت ته تلل ضروري وي، د پارلیمنت په ذریعه اقتدار کې راتلل ضروري وي. خو زما په خیال چې نن پارلیمنت ته تلو او د اقتدار نه اول او زیات ضروري. زما دپاره د سرې جنډې لپاره په دې حالاتو کې نن د پارلیمنت او د اقتدار جنگ په دویمه مرحله کې دی. زما دپاره نن اولنی جنگ د پښتون قام د حق جنگ دی او د پښتنې خاورې د آبادۍ او د ودانۍ. او زه نن د اباسین په غاړه د دې غرونو په منځ کې د پښتنو د دې ډېرې غیرتي پښتنو د دې جرګې کې موجود خپلو پښتنو ته، خپلو سپینګیرو ته، خپلو مشرانو ته، خپلو ځوانانو ته، خپلو کشرانو ته، خپلو بچو ته نن دې نه نیم راغی چې زه درته ووایم چې ووټ راکړئ چې زه بیا وزیر اعلی شم. زه نن دې راغلی یم چې اتفاق وکړئ، مټې مضبوط کړئ چې په شریکه د پښتنو د بقا جنګ وکړو، د پښتنو حق وکړو. نن زه د دې لپاره ستاسو خدمت کې حاضر شوم او چې کله تاسو حکم کوئ زه به بیا حاضر یم. تاسو هم ډېر خوشحاله یئ چې زه تورغر ته راځم، خو دا لږ تسلي درکوم چې هر ځل زه تورغر ته راځم نو چې زه څومره خوشحالېږم نو دې تاسو اندازه هم نشئ لګولی. ځکه چې زما لپاره خو دا تورغر که زه اوس تاسو ته دا ووایم نو یقین به کېدی شي ونه کوئ، او که زه دا ووایم نو کېدی شي ما نه د مردان خلک هم خفه شي. خو دا د حقیقت وایم چې تاسو خو ما نه د مردان نه زیاته مینه او عزت په هره موقع باندې راکړې. او بیا سټیج نه بار دا خبره وشوه چې موږ د مشر شکریه ادا کوو چې دې په دومره ګرمۍ کې راغی. مشر ډېر تکلیف وکړ، ډېره ګرمي ده، ما ته د دغې خبرو احساس دی. خو زما ورونو او زما ملګرو چې کام د مشر کې او کام د مشر وي او کام د مشر حیثیت درکړي، نو بیا به ستا رات هم د کام سړي وي او ستا سخت هم د کام. بیا به دا نه کوې چې په سخته کې به کام مخکې کوو، په خپله به وروستو کېږي. نن سبا خلک د خپل سیاسي ګټې لپاره کام مخکې کړي، ملګري مخکې کړي، او چې کله ګیر شي نو بیا خپل ملګري یوازې کړي. نو دا قوانین شنو پاتې ده، دا باچاخاني ده. الله دې دا تحریک د نورو ازمایښتونو او سختو نه ساتي. خو په دې تحریک کې په باچاخانې کې که خدای مکه الله مکه زما ملګري او د دې قافلې کې روان خلک یو ازمایش او یو سخته کې خدای مکه مبتلا وي او مخامخ کېږي، نو حیدر به ورسره ولاړ وي او د پارټۍ هر مشر
زه دلته د چا نومونه اخیستل نه غواړم خو ډېر داسې خلک وو چې ډېرې لویې لویې دعوې به یې کولې او الله تعالی تکبر او غرور بالکل نه خوښوي او چې چا تکبر کړی دی او چا غرور کړی دی نو هغه نن چې څه کړي وو هغه نن بریډي لګیا دی او چې چا د بل خلاف سازش کړی دی نن هغه په خپله مشکل کې ګیر چې چا بل ته کنډه کنستې وه نن هغه په خپله کندې ته غورځېدلی چې چا خپل سیاسي مخالف عدالت ته مخامخ کړی دی چې کوم بل چا نه راځي چې چا چې تاسو انسان تاسو وګورئ دې ته کنه چې کوم سړی د سازش په لار راغلی دا هغه انسان انجام شو ستاسو حق یې رشتو که 2018 کې دانګي نو شوي نو په 2018 کې د بل چا حکومت نور روان په 2018 کې د عوامي نشو پارټي حکومت را روان وبهرحال اوس د روان وخت لپاره تیاری کوي او زه نن د دې لپاره ستاسو خدمت کې حاضر شوم دا خو خبر شو چې منصوبې باندې ان قریب کار شروع کیږي زه نن تش د دې لپاره راغلی چې په تورغر کې یو اهمه منصوبه شروع کیږي او د تورغر مشران راغلي شوي دي دواړه خیر زه نن د دې لپاره راغلی یم چې زه د دغې منصوبې د شروعات په موقع د تورغر په جرګه کې کښېنم او د تورغر سپین ږیرو مشرانو سره په شریکه دا دعا وکړم چې پروردګاره تورغر ته ترقي ابادي ورکړي د بل سیاست او په بل ایجنډا زه نن نه یم راغلی او دا توقع به د نورو سیاسي پارټیو نه کوم چې څنګه ما وختي وویل چې سیاست نه خدمت د یو بل مقابله او د یو بل خپې به نه راکاږو بلکې د ولس د خدمت لپاره به یو بل سره مرسته کوو د یو بل سره به تعاون دغه بالکل لای خان صاحب دا فیزیبیلیټي سټډي زه په مختلفو وایم ځکه چې دلته فیزیبیلیټي سټډي باندې ډېر خلک نه پوهېږي کله چې یو ډېره لویه منصوبه جوړېږي نو د هغې لپاره اول انجینران کښېني او د هغې لپاره یو منصوبه جوړوي چې کوم کې د هغې منصوبې ټول تفصیلات او دا چونکې یو ډېره لویه منصوبه وه او چې څومره منصوبه لویه وي نو دومره د هغې په دغې تفصیلاتو طی کولو باندې وخت هم ډېر لګي ما ته پته وه چې ما سره هغه وخت حکومت کې دومره وخت پاتې و چې په هغې کې دا پل مکمل شوي وي روان شوي خو ما ته د دې خبره پته وه چې د دې په فیزیبیلیټي سټډي به کم از کم کال 2 کاله لګي نو ما په خپل حکومت کې کم از کم دا یقیني کړه چې په هغې باندې کار شروع کړو مونږه چې کله دا کار مکمل شي د دې ډیزاین مکمل شي د دې پلانینګ مکمل شي د دې فیزیبیلیټي مکمل شي نو چې هغې نه پس مزید وخت ضایع نه شي او په دې باندې فوري طور کار شروع شي ځکه چې د تورغر دپاره دا پل هم ضروري دی ډېر ضروري دی خو په راروانو وختونو کې د تورغر په حواله تسریع اطمینان به عالی وي زما کم از کم چې په تورغر کې بچو ته د سړکونو د پلونو نه علاوه جدید تعلیم هم دستیاب د تورغر د بیمار لپاره په تورغر کې دننه مناسب علاج هم دستیاب او د تورغر د خلکو لپاره چې بار مزدورو پسې ګرځي چې دا د خلکو لپاره په تورغر کې هم د روزګار څه موقع دستیاب د دې لپاره یو ډېره لویه ستړې کول دي او د دې ستړې لپاره د پروردګار د رحم او د کرم طلبګار یم او بیا
د مشرانو د سپین ږیرو د دعاګانو او د رهنمایۍ طلبګاري او بالخصوص د پښتنو ځوانانو د تعاون او د ملاتړ طلبګاري. لایق خان صاحب تاسو سره خبره وکړه چې اول به تاسو ووټ ورکوئ لایق خان صاحب له او بیا به لایق خان صاحب ووټ ورکوي د پارټۍ چې هر څوک نامزد امیدوارو هغه له کله موقع خدای راوستله نو زه که هر ځای زه د تورغر خلکو زه که هر ځای کې کدا حیدر وزیر اعلی او ګڼي کدا حیدر په قومي اسمبلی کې او کدا حیدر په صوبایي اسمبلی کې کدا حیدر په اسمبلی کې وي او کدا حیدر په اسمبلی کې نه وي خدای یو تصویر درکوم چې زما څومره ورځي هغه وخت به هر وخت د تورغر لپاره راځي. زه ستاسو د صبر نور امتحان نالم نن خو الحمدلله تاسو په ډېر ګڼ تعداد کې راجمع شوي په دې سخته ګرمۍ کې تاسو یو ډېره ښکلې جرګه نن دلته وکړه ډېره ښکلې غونډه نن دلته وشوه خو که تورغر کې دلته پښتانه پرې وکړي او دلته د باچا خان د سوچ او د فکر او د نظریې لپاره ضروري او دلته کې زمونږ د وروري مضبوطېږي نو دا خو الحمدلله په سلونو خلک دي که یو دوه یا درې پښتانه هم چېرته کیني جرګې ته دا ضرورت دي چې زه ورته حاضر شم ما د دوه درې پښتنو له مړه غواړې زه به کوشش کوم چې دا دوه درې پښتنو زه یو ځلې بیا اول خو ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دومره انتظار هم کړی دی دومره تړاو هم کړی دی دومره تکلیف هم کړی دی بیا د خپل کارکونانو شکریه ادا کوم د خپل تنظیمي ملګرو شکریه ادا کوم او کارکونانو او تنظیمي ملګرو ته خو به ووایم چې تاسو د الیکشن غم مه کوئ ممبرشپ را روان دی ممبرشپ ته تیاری وکړئ د پارټۍ دا پیغام تش د پارټۍ موجوده ملګرو پورې محدود مه ساتئ د پارټۍ پیغام او د باچا خان پیغام د ریفارم تشکیل کور کور او کلي کلي انشاءالله د بار نه راغلي د مېلمنو شکریه د منتظمینو شکریه د خپل ورور شکریه بیا زما کشر زما بچی دی شهریار خان هغه نه مې ډېره تمه ده انشاءالله د مستقبل په حواله کې خیري امید لرم چې هغه به هم د پښتنو د خدمت لپاره موږ سره که خیري په هر میدان کې ولاړ انشاءالله او دا مې تمه ده چې ته شهریار کشر به راسره ني ولاړ شهریار خان به ني ولاړ هر پښتون زلمی او هر پښتون ځوان به ولاړ انشاءالله ستاسو نه ټولو شکریه ادا کوم د پولیس د غیرتیانو شکریه ادا کوم د میډیا د شکریه ادا کوم او ټولو کې اخر کې زما یو مشر بابا یو سپین ږیری بابا چې عمر یې ډېر سیوالي خو جذبه یې له ټولو نه راغلی نو وختونه څه د خیره ماشه بابا ودرېږه چې زه هم درته د بیا سوکړه کوم دیتا وی پختو دیتا وی غیرت دیتا وی مینا او دیتا وی جذبه او زه قربان شم د ناسې پختو د ناسې غیرت